ډېر کم خلک داسې دي چې هغه لاړ شي او د هغه لاس ونیسي، د هغه د سترګو اوښکې پاکې کړي، هغه ته تسلي ورکړي، د هغه په درد کې دی شریک شي. هغه خلک وایي د انسان او د ملګري پته په سخته کې لګي، او سختي صرف دا نه ده چې انسان باندې حالات راله، غمونه پرې راله، سختي دا هم ده چې انسان بیمار وي نو بیمار سړی اکثر دا سوچ کوي، فکر کوي چې هغه پلانکی سړی ما خواله راغلی وي نو ښه به وی، یاره پلانکي سړي ته به پته نه وي زما خواله رانلی. نن زمونږ معاشره داسې جوړه شوې ده چې موږ ګورو که یو سړي نه خبر هم شو چې یاره دا پلانکی بیمار دی نو اکثر ورته موبایل باندې رینګ مو کو، بس ځان ته خلاص کړو، الله دې شفا درکړي. ډېر کم خلک داسې دي چې هغه لاړ شي او د هغه لاس ونیسي، د هغه د سترګو اوښکې پاکې کړي، هغه په درد کې دی شریک شي او هغه ته تسلي ورکړي. د رسول الله مبارک طریقه به څه وه؟ نبي علیه الصلاة والسلام به چې کله د چا خواله تو د بیمار تپوس له به تو نو صرف دعا به نه کوله، بلکې نبي علیه الصلاة والسلام به د هغه سره د هغه په درد کې شریکېده، په غم کې به ورسره شریکېده. د رسول الله موجودګي به د هغه لپاره شفا وه. نن موږ د بیمار نه تښتو، کوشش هم دا چې بس لرې شو. نو دا ولې چې د نبي علیه الصلاة والسلام زندگی به څنګه وه؟ رسول الله مبارک حدیث کې راځي، نبي علیه السلام فرمایي چې کله یو مسلمان د بل مسلمان عیادت ته لاړ شي، د هغه تپوس ته لاړ شي، نو نبي علیه السلام وایي لم یزل فی خرفة الجنة حتی یرجع، وایي دا هغه وخته پورې د جنت په باغ کې ګرځي، د جنت کې سیر کوي، ګرځي، چکرې وایي تر هغه وخته پورې چې تر څو دی واپس شوی دی. نو دا د جنت په باغونو کې تیرېدل، د جنت په باغونو کې ګرځېدل د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث فرمایي. نو چې کله به نبي علیه الصلاة والسلام د بیمار تپوس لته نو د نبي علیه الصلاة والسلام په مخ باندې به خندا وه، په شونډو باندې به دعا وه، او په زړه کې به د نبي علیه الصلاة والسلام دغه بیمار دپاره همدردي وه، درد به و. او نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل کله ناکله لا بأس طهور ان شاء الله، څه خبره نه ده، دا بیماري ستا د ګناهونو دپاره کفاره ده، ان شاء الله دا به ستا د پاکۍ ذریعه ګرځي. نو وګورو د نبي علیه الصلاة والسلام صرف الفاظ نه و بلکې د ایمان